طالبانو دا کم کتاب کې چې مونږ او تاسو شروع کوو د دغه کتاب نوم دی شرح العقائد. د دغه کتاب مصنف علامه تفتزانی رحمت الله تعالی علیه دی. دا کتاب شرح د یو بهترین متن دا او دا هغه متن مصنف څوک دی نو دا را روانه صفحه کې تاسو ته داغه حالات ذکر کړي. خو یو خبره قابل غور ځان سره دا یاد کړئ چې هر یو کتاب کې چې تاسو شروع کوئ نو هر کتاب مصنف چې دی دا مشتمل وي په څلورو حصو باندې. اول نمبر آغا خطبه د کتاب دا، دویم دی باچه د کتاب وی، دریم مقدمه د کتاب وی او څلورم چې دی دا مقاصد د کتاب وی. خطبه د کتاب مشتمل وی په دریو شیانو باندې، په حمد، په صلات او په تسمیه باندې. دا درې شیان په خطبه کې وی. په دې باچه د کتاب کې طالبانو د یو مشهور اعتراض جواب وی. و کتاب ته به کتلی کېږي کچیرته کتاب متن وو نو جواب د یو اعتراض وی، او که کتاب شرح وا نو جواب د دو اعتراضین وی. او دا دوانه اعتراضونه د ترجیح بلا مرجح دی. اعتراض دا د معترض وی اے مصنفه کچیرته کتاب متنو اے ماتنه دا علوم ټول د یو بل سره برابر دي په تکمیل د نفس انسانی کې. په دې علوم سره د انسان نفس کمال ته رسیږي. چې هر کله علوم د یو بل سره په تکمیل د نفس انسانی کې برابر دي نو پتا باندې څه باعث و چې نور علوم دې پرېښودل او په دغه خاص فن کې د کتاب ولیکه. دا نه ده مګر ترجیح بلا مرجح ده. په نور علومو کې به د کتاب لیکلی او ترجیح بلا مرجح ناروا وي، لہذا تا ناروا کار کړی. دا اعتراض په ماتن وي. او که کتاب چرته شرح وه نو په شارح یو دغه اعتراض وي، یا لکه شارح متون خو ډیرو، شرح علوم خو ډیر وه او په بل علم کې به د کتاب لیکلی. او دویم اعتراض چې په شارح واردیږي هغه اعتراض دا دی چې لکه نو بیا خو په دغه علم کې متون ډیر وه، مختلف متونو پکې، تا چې دا نور متون پرېښودل او راولګېدلې په دغه خاص متن باندې د شرح ولیکله نو دا هم ترجیح بلا مرجح ده. او ترجیح بلا مرجح چې دی دا ناروا ده. په شارح دا دوی اعتراض واردي او په ماتن باندې یو اعتراض واردېږي چې هغه تصنیف دی په دغه خاص فن کې. نو دی باچه د کتاب دا د اما بعدو نه وروسته شروع کېږي او د دې باچې نه وروستو د دغه مشهور اعتراض جواب وي. که چېرته متن لیکلی وي، اعتراض په ماتن وي، نو ماتن جواب ورکی وی ورته چې هلکه ټیک د علوم په نور د یو بل سره په تکمیل د نفس انسانی کې سره برابر دي، خو چې ما دا نور پرېښودل او راغلم په دغه خاص علم کې مې کتاب ولیکه نو دا ترجیح بلا مرجح نه ده بلکې مرجح موجود دی. او مرجح څه شی وي نو اکثرا که تاسې د اما بعدو نه وروستو ګورئ نو د هغې فن فضایل به بیانېږي. خلاصه د جواب به دا وي چې دا فن د فضیلت والا فن و عام فن نه دی. د دې وجې نه ما نور فنون پرېښودل او زه راغلم په دې فن کې مې کتاب ولیکه
نو دا فضیلت د دغه فن دا مرجح دی لپاره د تصنیف زما. او کچیرته کتاب شرح وا نو یو خو بمدقه جواب چې دا کم موضوع ویلې او یو جواب به طالب بلوي هغه دا ماتن دا شارح را لګيږي جواب به کوي چې خبره ستاتیک ده چې علوم دا خو هغه زړه خبره شو متون په دغه کتاب کې متونم سره برابر دي په ما چې په دې خاص متن باندې شرح لیکلې د خاص فن کې او په دې خاص متن کې یو څه کمالات پراتو چې هغه کمالات یې په نورو متونو کې نه و نو د دې وجه نه زه مجبور دي ته شم چې په دغه خاص متن باندې ما شرح لیکلا او دا دوانه دلته تراته مخامخ ذکر کړي تاسو وګورئ. وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام هو علم التوحيد والصفات. خدای علم التوحید و صفات تاین راته وکړه دا په ما باعث شو چې ما په دغه کتاب باندې چې شرح ولیکله او په دې فن کې می تصنیف وکاو. دویم الموسوم بالکلام لاندې وګوره. وأن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النصفي دا غپاسې د فن صفات درته وکړل لاندې اوس دغه متن صفات درته ذکر کړي او طالبا په دوه طریقو باندې د متن فضیلت ثابت دی. یو دا چې په دې متن کې خپل خسته خوبي پرتی دي او دویم فضیلت د مصنف چې دا کتاب دی دا راته ثابتې په فضیلت د مصنف باندې د مصنف صفات ذکر کړي. تو ګور عام مصنف ونه دی امام دی همام دی قدوة علماء الاسلام دی نجم الملت والدین دی دومره صفات پکې دي نو چې دغه عالم را ولګي یو کتاب ولیکي نو طبعا دغه کتاب په نورو کتابونو باندې څه لري فضیلت او بهتري لري نو په دې اساس او بنیاد باندې زرا ولګېدلم په دغه خاص متن باندې ما څه شی وکړله پوه شوي تاسو. دا دوه جواب وي په هغې دوران کې هله که کتاب شرح و که کتاب متن نو څه شی وي دغه دی باچه چې دوی د اما بعدون وروستو ذکر کوي اما بعدون وروستو نو کله دا د متن صفات د مصنف نوم پکې هغې ته دعاګانې وي وغیره وغیره ته ټول چې دی هغه را روان دي. د دې نه وروستو په درېیمه مرتبه کې طالبه بیا مقدمه د کتاب وي. مقدمه تاسو پیژندلې ده چاته ویلې کېږي تاسو ویلي چې مقدمه دوه قسمه ده مقدمه د کتاب ده او مقدمه د فن ده او مقدمه د کتاب. مقدمه د علم ده او مقدمه د کتاب ده. د دې دوانو د پاره تاسو تعریفونه هم کړي خلاصه دغه تعریفونو ده دا مقدمه د کتاب او مقدمه د چا د علم دا دوانه طالبه مقدمه د کتاب دا هم یو کلی دی او مقدمه د علم دا هم یو کلی دی او قانون دا دی قانونه هر کلی دو شیان لري یو د کلی مفهوم وي او بل د کلی مصداق وي. هر کلی یو مفهوم لري او بل څه شی لري طالبه مصداق. دا په بچا صادق وي کنه مقدمه د کتاب د پاره یو مفهوم دی او یو مصداق دی او د مقدمه د علم د پاره هم یو مفهوم دی او یو مصداق دی. د مقدمه د علم مفهوم څه شی دی الا ما يتوقف عليه شروع بالعلم چې په علم کې شروع په دې باندې موقوف وي دې ته مقدمه د چا ویلې کېږي د علم ویلې کېږي چې په علم کې شروع الا په د موقوف وي په علم کې شروع په د موقوف وي دا مقدمه د علم ده. یا لکه د علم کې چې په شروع موقوف وي نو دغه مصداق څه شی دی اکم شیان دي چې د علم شروع پاغي موقوفه ده نو تاسو بیا وایي تعریف ته موضوع ده غرض ده دا درې شیان دي چې دې باندې په علم کې شروع موقوفه ده. نو د مقدمه د علم مفهوم هغه او د مقدمه د علم مصداق دا درې شیان دي. د مقدمه د کتاب د پاره هم یو مفهوم دی ځکه دا یو کلی دی او هم یو طالب څه شی دی او مصداق دی. مفهوم څه شی دی الا هي طائفه من المسائل. مقدمه د کتاب دا یو طائفه د مسائل ده چې دا د مقصود نه وړاندې راوړل شي د څه شي د پاره چې دا د مقصود ارتباط او تعلق د دې مسائل سره وي. د دې مقصود ارتباط او تعلق د چا سره وي دغه مسائل سره وي. دې تسوي لیکي چې طالب مقدمه ده الا کتاب مصداق څه شی ده
علماء لیکي چونکې دا مقدمه د کتاب جز من الکتاب وي. مقدمه د کتاب څه شی ده؟ جز د کتاب ده. او جز چې ده دا د کل نه په مصداق کې نه متخلف کیږي. دا معنا چې کم مصداق د کل کتاب د مقام مصداق بدلېږي. وشوي تاسو په دې باندې دا راځي ان شاء الله. څلورمه مرتبه کې طالب مقاصد دي. د مقدمین بعد تاسو ته چې څه شی ذکر کوي مقاصد ذکر کوي د کتاب. ودلته به یو خبره کوم تاسو دا دې کې چې منګه او تاسو شروع کړله او وایو چې کتاب اوله حصہ په څلورو حصو مشتمل دی. خطبه ده، هله دی باچا ده، مقدمه ده او ورپسې څه شی دی؟ خطبه مو وویل چې مشتمله په دریو حصو باندې وي. نو عادت د شارحینو او د مصنفینو دا دی چې دوی دا خطبه په دغې دریو نورو حصو باندې مقدم کوي. اولی مقدم کوي لاجل حصول البرکات. خطبه ځکه مقدم کوي چې مقصود دا وي چې زه څه شی را حاصل کم. او الکه د خطبې په تقدیم کې حصول د برکت د څه شي نه راځي چې ته خطبه وړاندې کې او ته برکت حاصلوی شي. وی تقدیم د خطبه کې برکت ذکر را حاصلیږي چې په تقدیم د خطبه کې په نورو حصو د کتاب باندې باغی کې عمل به کتاب الله راځي، عمل بالحدیث راځي، موافقت د داب او د طریقې مشهوري د سلف سره راځي. او هر واحد د دغې درې واړو نه هغه باعث د تیمن او د برکت دی. که عمل په کتاب الله راشي نو هم دا کار برکتی ګرځي. که عمل په حدیث شریف راشي هم برکت پیدا کیږي. که موافقت د داب مشهوره د سلف سره راشي نو هم څه شی پیدا کیږي؟ برکت پیدا کیږي. نو د دې وجه نه چې چونکې دا کتاب دی، تصنیف دی، ګران کار دی، په دې خاطر دوی راولګېږي د اول نه پکې څه ذکر کړي؟ خطبه ذکر کړي چې سره حاصل شي برکت را حاصل شي. وشوه بیا په دویمه مرتبه کې څه شی راوړي؟ اله دا مقدمه دا دی باچا ولې د خطبې پسې وروستو راوړي؟ وجه دی چې دلته په مصنف اعتراض وي او طالب په شارح اعتراض وي. دا مقاصد ته دی نه تللی دغې نه وړاندې دلته په کار دا ده چې هغه د اعتراض دفعه خو د خپل ځان نه وکړي که نه. خطبه خو یې ذکر کړله خو چونکې دلته خلکو د اعتراض خوله متوجه ده. نو چې د اعتراض خوله متوجه ده نو په کار دا ده چې د اوله مرتبه کې د ځان نه څه شی کېده اله بیا دغې نه بعد دوی مقدمه ولې راوړي. مقدمه ځکه راوړي دا وروستو مقصود کې چې کم شیان زمونږ او ستاسو مقصود دی نو د هغې مقصود تعلق د چا سره وي. نو که ته مقدمه ونه پیژنې نو دا ستا شروع به علی وجه البصیرت را نشي. نو پکار دا دی چې یو ځل مقدمه وپېژنه، د مقدمې د پېژندلو نه بعد بیا شروع په چا کې وکړه؟ په مقاصدو کې وکړه. پوه شوئ په دې باندې؟ تر دې ځای پورې خو د خپل عبارتونه دي طالبه مخکې ورپسې ورځه. هغه متن مو پیدا که قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائیه او بیا ورپسې وایي راځي اوږدې خبرې دي. واسباب العلم ثلاثه. لږ ما ته متوجه شئ د دې کتاب په غرضان پوکئ. خطبه د کتاب سرګنده ده، دی باچه د کتاب هم سرګنده ده. اما بعدو ګرچې د وبعدو ویلی خو وبعدو وي او که اما بعدو وي خو د دې نه وروستو دی باچه وي. اعلم ان الاحكام الشرعيه منها ما يتعلق بكيفيه العمل او وتسمى فرعيه وعمليه ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصليه واعتقاديه. دا طالب یو نوع مقدمه ده د کتاب نه. دې چې اول نه درته رالګېږي وایي چې احکام شرعیه د علم دا په دوه قسمه دي. بعضې هغه دي چې د هغې تعلق د کیفیت العمل سره دی. لن آسانه تعبیر وکئ احکام د شرع په دوه قسمه دي، اصلي او اعتقادي. اصلي دا خبره بالته کوو چې کیفیت العمل چاته وي. صرف دومره ځان پوه کئ چې احکام د شرع دوه قسمه دي، اصلي دي او بل څه شی دي. یا بل تعبیر وکئ احکام د شرع چې دی عملي دي او اعتقادي دي. نو چې هر کله عملي او اعتقادي شول دغې تعریفونه به راته په ذهن کې وکړي. د دې د فراغت نه بعد
چې کله خبره ورسیږي قال اهل الحق ته، نو دا خو د ماتن کلام دی. تر دې ځای پورې وینا د چا وه؟ هله د شارح وه. د هغې نه وروسته وینا د چا ده؟ د ماتن ده. نو ماتن څه وایي؟ قال اهل الحق. اهل الحق ویلي څه شی ویلي؟ حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق. دغه فن چې موږ او تاسو د علم العقاید یا د علم الکلام ویو طالبا، مقصود په دې فن کې اثبات الذات والصفات ده. موضوع دغه فن هم دغه ده، د الله تعالی د ذات اثبات او د الله تعالی د تعریفونه خارج نه ذکر درته کوم دلته روان دي، د هر یو بیل بیل تعریف را روان دی. نو د دغه علم موضوع اثبات التوحید دی، اثبات الذات دی او اثبات صفات. په دې کې د الله تعالی د ذات اثبات دی، په دغه علم کې د الله تعالی د صفات او اثبات دی. دا د ټول علم العقاید موضوع ده، دا شیان پکې بیانېږي. خو د دې نه وړاندې دا شرح العقاید مناسب چې راغلی چې دی وایي حقائق الاشیاء ثابتتون، نو دا کومه بنیادی موضوع ده چې وا چې اثبات ذات و صفاتو، نو ده خو استدلال کو او د استدلال قانون هم د دوی دا دی طالبه، اثبات د ذات د باری تعالی چې دوی کوي نو دغې دپاره خو دلیل راوړي. او تاسې ویلي دي دلیل دوه قسمه دی، یو ته انی دلیل وایي او بل ته لیلی وایي. انی دلیل چاته ویلی کیږي؟ انی منصوب بسوی ان، او ان طالب اثر ته ویلی کیږي عبرانی ژبه کې. اوس دلیل انی چاته وایي او انی ورته ولې وایي؟ وی دلیل انی ته انی ځکه وایي چې په دې کې هم استدلال وي من جانب الاثر علی المؤثر، د اثر د طرف په استدلال وي په چا باندې؟ او ظاهر محسوساتو کې موږ مثال ذکر کوو، لکه استدلال چې کوو په چا باندې؟ په وجود د نار باندې علی رؤیت الدخان. جادوګي ولید اثر ویلکه اور موجود دی، نو دا د اور په وجود چې تا استدلال د لیدو د چانه او کده دوګي نه وکړي ته برهان انی ویلې کی. استدلال پکې د جانب د چانه دی، د اثر نه دی. په چا باندې؟ دویم برهان لمی دی. لمی بسوی لم او لم په عبرانی ژبه کې علت ته وایي. نو برهان لمی چاته ویلې کیږي؟ وی برهان لمی آغا دی چې پاگی کې استدلال وی د جانب د چانا د علت نا په معلول باندې، د جانب د علت نا پچا باندې. یو څوک را لګیږي د علت نه استدلال پچا کوي، لکه مثلا څوک استدلال کی طالب پچا باندې دا خبره الټا کوي په وجود د دخان کې خود چا د وجه نه؟ د نار د وجه نه. نار خو مؤثر او پچا کی او دخان څه شی و؟ نو چې توس را لګیږي استدلال په وجود د اثر کې او د استدلال د چا نه کوي؟ د اور نه کوي. نو دې ته برهان لمی ویل کیږي، ځکه استدلال پکې د جانب د چا نه دی، د علت نه دی. په چا باندې؟ چې کله دا دو اقسام د چا وپېژندل، تاسو د برهان وپېژندل، نو دا ځان سره یاد کړئ. که موږ اثبات د ذات د باری تعالی کوو، نو اثبات د ذات د باری تعالی دا په برهان لمی سره نه کیږي. ولې؟ ځکه الله تعالی لره علت نشته، داسې شی نشته دی چې هغه د باری تعالی لره علت وي او الله تعالی د دغې دپاره څه وي معلوم. نو د ذات د باری تعالی استدلال چې موږ او تاسې کوو، استدلال کې به برهان انی راوړو. او برهان انی کې څه شی دی؟ یعنی استدلال د جانب د اثر نه به کوو په چا باندې؟ او اثر څه شی دی؟ دا کل کائنات. څه شی طالبه؟ منګ او تاسو را لګیږو په دې دا کائنات موجود دي او د دغه کائناتو د وجود د استدلال په وجود د چا باندې کو؟ د باری تعالی باندې کو. ځکه هغه استدلال چې منسوب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته لغی کې مونږ ویو کنه، البعره تدل علی البعید. بعره دلالت پچا کوي؟ پچا دلالت پچا کوي؟ په اوخ باندې کوي. یو ځای کې پچا پرته دا ضرور نه ده چې اوخ وي، ښه کده بل چې پچا اوخ په مګي دلالت کوي. کده اوخ پچا پرته او په دې دلالت کوي چې دلته اوخ تیر شوی دی. واثار الاقدام تدل علی المسیر. د قدمونو اثرونه دلالت پچا کوي؟ په مزل کون کې کېداوي چې لکه دلته چا مزل کړی دی. علی رضی الله عنه وایي چې فکیف الهیکل العلوی والمرکز السفلی. الکه څنګه دا هیکل علوی چې اسمان دی، مرکز سفلی چې ځمکه ده، نو دا به څنګه لا تدلان علی اللطیف الخبیر، دا به په لطیف خبیر ذات باندې دلالت نه کوي، بلکې خامخا دوی به دلالت په چا باندې کوي؟
په لطیف خبیر ذات باندې دا به وي چې یو ذات موجود دی او د دې د طرف نه به موږ څه شي کوو استدلال کوو نو خلاصه دا چې په وجود د الله تعالی چې موږ او تاسو استدلال قایمو په څه قایمو په برهان علمي سره د استدلال د جانب د مخلوق نه پچا باندې یا استدلال د جانب د مصنوعات نه ده په صانع باندې یا استدلال د جانب د چا نه ده الا د اثر نه ده پچا باندې هر تعبیر چې تاسو کوي نو اوس خبره تراشي مقصود خو اثبات التوحید د الله تعالی د یووالي اثبات د الله تعالی د وجود اثبات د الله تعالی د صفات او اثبات اوس نو ته تراشه په دغه استدلال کې زمونږ او تاسو د پاره بنیادی یو څه خلکو چې هغه خندو خند څنګه وا داغي جماعت نه چې درې ډلې وي یو ډله د عندیو ده یو ډله د عنادیو ده یو ډله د لا ادریو ده د دې درې وړو ډلو نه دوی تعبیر په سوفسطایو سره کوي دا درې ډلې زمونږ او تاسو د پاره په دې استدلال کې خند څنګه دي من خو استدلال د چا د طرفه کو د اثر د طرفه کو په چا باندې عنادیه راوله کېدل وی بيخي کائنات شته نه بيخي کائنات هیڅ شی نه دی موجود وی دا اسی اوهام دی او خیالات نو چې علاقه دوی وای چې هیڅ شی نه دی موجود او اوهام او خیالات نو چې دوی په عدم وجود د ممکنات او قائل شول نو تب استدلال سره کوي استدلال خو هغه دوران کې کیږي چې ممکنات او تعقیده د چا ولري د وجود ولري ابل الله ادریه را پاسې دله دا عندیه وای مونږ ګورو د ممکناتو ته کوم ویل چې شته نو ویبا او کوم ویل چې نشته نو نه وي دا وجود د ممکناتو عندیه وای دا تابع زمونږ د اعتقاد دی کوم ویل چې شته نو ویبا او کوم ویل چې نشته دی نو کته استدلال په وجود د باری تعالی کې دغه په مخ کې هغه به الله تعالی نه موجود ولې زه وایم چې ممکنات نه دي موجود زما عقیده دا ده چې ممکن نشته نو چې نشته استدلال به سره کوم دریم جماعت تل ادریو دی هغه وای مونږ ته علم نشته ده په دې خبره باندې چې ممکنات موجود دی او کنه دي نو چې علم نشته نه پوهیږم لا ادری په مقام کې دي نه پوهیږم شکیم پکې نو دا بیل خنده زمونږ او تاسو د پاره پچا کې په دې استدلال خو به مونږ او تاسو هغه دوران کې کو چې ځل په وجود د ممکنات څه شي شو قائل شو کنه او مانو چې ممکنات شته بیا په استدلال کې په وجود د الله تعالی باندې نو د پاره د دفي د دغه بنیادی خندونو در اوله کې د اولی درته اول چې حقائق الاشیاء الکه دا اشیاء چې مونږ ورته عقیده د وجود ساتو ګوره دا اختیار په نفس الامر کې موجود دي دا څنګه د لکه خلک چې وایي چې دا شیان موجوده نه دا کوم شیانو ته چې موږ عقیده د وجود ساتو دا وایي چې موجود دی لکه مثلا اسمان دی موږ ورته عقیده د وجود ده نو دا څه خبره نه ده چې اسمان نه دی موجود او موږ ورته عقیده ساتو نه اسمان د اختیار موجود ده زمکه ته عقیده د وجود ساتو نو دا څه نه ده چې محض زمونږ دعوه ده نه دا زمکه اختیار په نفس الامر واقع کې موجوده ده انسان تعقیده د وجود ساتو دا اختیار موجود ده نو ویل چې حقائق الاشیاء ثابتتون هغه اشیاء چې موږ ورته عقیده د وجود ساتو دا اختیار ثابت او موجود دی په چا کې په نفس الامر او په واقع کې نو چې دا ثابت کا استدلال ته ولاره جوړه شوله چا چې رد کو چې نه دی موجود یا شتنه یا زمونږ د اعتقاد تابع دي هغوی خو رد وکړه خو کله ناکله ډیر کرتی داسې کېږي یو شی موجود وي خو ستا په علم نه وي نو چې شی موجود دی او ستا په علم نشته نو چې علم دی په نه وي نو استدلال به سره کوم کې استدلال خو هغه دوران کې کې چې شی موجوده وي او د وجود سره ستا په څه شی وي علم هم وي نو د دغه ټکی د پاره راغی درته ویلې چې ول علم بها متحققنا دا څنګه چې موږ صرف دا عقیده لرو چې اشیاء موجود دي نه علم په هم متحقق دی هم اشیاء موجود دي په نفس الامر او واقع کې او هم زمونږ ور باندې علم شته نو چې دا دوه خبرې دی وکړلې هم اشیاء موجود دي او هم په علم لرم نو اوس خبره جوړه شو استدلال ته شی موجود شه علم په لرم استدلال هم ور باندې کومه نو خلافا للسوفسطائیه خلاف ثابت ته چاله نو سوفسطائیه هغه درې جماعت شول په غیر در طرف کوي اوس کده راغې دوی چې الکه اشیاء موجود دي دغه د پاره خپل دلایل وایي دا ولی موجود دي دلایل کته وای چې علم زما متحقق دی ور باندې
نو کوم د علم د متحقق دی ور باندې چا ویلی چې علم په ما متحقق دی دلیل خو غواړي کنه محض دعوی باندې خو کار نه کیږي چې اشیاء شته او علم می په موجود دی نو دی را لګیږي درته به وای په دې کتاب کې چې اسباب العلم ثلاثه اسباب د علم څه شي دي درې دي اسباب د علم څه شي دي حواس سلیمه دي عقل دی او خبر صادق دی دا درې اسباب د علم دي دا درته وای نو د دې عبارت خلاصه د څه شي ده مقصد څه شي دی د عبارت د عبارت مقصد دا دی چې په اشیاء باندې زمونږ علم شته چې اشیاء موجود دي خو دا علم مو په ولشته دلیل ته وګورئ و علم مو په ځکه شته دی چې اسباب د علم موجود دي څه شی موجود دي حواس شته دا سبب د علم دی د په وجه باندې علم راځي او تخلف ته مسبب د سبب نه راځي الکه اشیاء ولی موجود دی علم په ولشته ځکه اسباب د علم موجود دي چې عقل دی علم ولشته پاشیو باندې ځکه بل سبب د علم موجود دی چې هغه څه شی دی خبره صادق دی ریښتونه خبر مونږ ته رسیدلی دا خو بل سبب د علم نو لهدا ځکه مونږ وایو چې اشیاء هم موجود دي او علم هم زمونږ قرباني متحقق او ثابت دی پوه شوي تاسو په دې باندې چې کلم او علم هم ثابت د حواس وضاحت به درته وکړو پنځه قسمه دي حواس خمسه ظاهره پنځه نورم دي حکما او فلاسفه قایل دي هغه به درته ثابت دي نو د هغې نه وروسته دا به درته ووایي چې هلکه اشیاء خو شته دی موجود دي کائنات شته موجود دي خو دا خبره ځان سره یاده که چې والعالم بجمیع اجزائه حادث عالم خو ثابت دی دا خو مې درته وویل چا چې ثبوت نه منو نو ویره خو غلطه دلیل به پیش اوس دا درته وایي چې عالم د خپلو ټولو اجزاو سره حادث دی څومره اجزا د عالم چې دي دا حادث دی هلکه چا ویلي حادث دي محض دعوه د په دې خو کار نه کېږي نو د هغې دپاره به دی درته دلیل راوړي چې هو اعیان و اعراض دلته وایي متن کې درته عالم حادث ځکه دی عالم دو قسمه لري یو قسم د عالم عین دی او بل قسم د عالم څه شی دی عالم به یا اعیان وي یا به څه شي نو د اعراضو د حدوث ته طبیل دلیل وای او د اعیانو د وجود درته څه شی وای نو چې دا دوانه د ثابت کړو د عالم د پاره خو دغه دوه اقسامو څه شی و الا عین هغه حادث او عرضو نو چې عین حادث شو عرض حادث شو عالم څه شی شو ولا حادث شو نو چې عالم حادث شنو د حادث معنا څه شی د طالبہ من تاسو وایو حادث مسبوق بالعدم ته وای هغه شی چې په عدم وړاندې عدم په څه شی وي وړاندې وي دا معنا یو وخت داسې و چې نو بیا پیدا شو حادث دا معنا یو وخت داسې و چې نو بیا څه شی شو نو چې هر کله یو وخت داسې و چې دا نو بیا پیدا شو عالم د حادث کا نو شیخ خپل نه پیدا کیږي مرجح خو پکار دی عالم د پاره به موجود ضروري وي دا دی چې د نشته کو د عدم نه چې وجود ته راوړه نو دغه د پاره څوک موجود پکار دی او موجود مونږ او تاسو یو درې شي یان د خارج کې مونږ او تاسو وګورو ممکن ممتنع واجب ممتنع موجود د عالم شي جوړېدل ولی ځکه ممتنع کې خپل امتناع پرته ده چې شیخ خپل ممتنع وي غیر ته وجود څنګه ورکی نو دا خو نشو دا خو لاړ ممکن هم موجود د عالم نشي جوړېدلی ولی ځکه دا ممکن خپل داسې شی دی چې دا مسبوق بالعدم یو وخت دی نو بل چا پیدا کا نو چې بل چا پیدا کو ستانه پوښتنه کو کته د دې ممکن د پاره سره لګیږي موجود بل ممکن وای نو هغه هم ممکن دی کنه نو دغه لپاره به بل موجود پکاري چې بل موجود پکار دیغه موجود هم ممکن دی چې هغه د ممکن کغه لپاره به بل موجود پکار وي هغه موجود به ممکن وي نو هم د صفته ذا و الا لدار او تسلسل یا بدور راشي یا بس شي راشي تسلسل راشي نو محدث عالم ممکن هم نه نو چې نه دی نو فتعین دا خبره متعینه شو چې محدث عالم بس شي واجب وي نو الته درته وای چې عالم سره د ټول اجزا حادث دی ځکه انواع د عالم دا اعیان دي او اعراض دي هغه حادث نو عالم هم حادث نو درته متن کې وای چې والمحدث للعالم هو الله تعالی محدث عالم څوک دی الله تبارک تعالی وجود ثابت کړي الله تعالی څه دی موجود دی محدث عالم دی محدث کائنات دی خپل خپل دلایل به بیا درته وای نو چې هر کله محدث عالم دی شو خالق دی موجود دی نو بیا دغه ذات لپاره لابد من صفات او تفکر دي نو د الله تعالی صفات به د ذکر کی ایجابیه صفات الله تعالی د ذکر کی سلبی صفات الله تعالی ذکر کی چې کله الله تعالی سره د خپل صفات ثابت کا نو دغه نو ورسته بیا د څه شي کوي نور معتقدات سره دي د پیغمبر رسالت سره ثابت دي دغه د رسالت نه بعد وغیرہ وغیرہ د ملائکو ثبوت تاسو مومن دي چې زموږ او تاسو د آخرت ثبوت دې ته چې د څه شي او د دا دغه ټول کتاب څه شي وتعالى وخلاص
دا اول نه واخله تر اخره پورې طریقه د استدلال په دې کتاب کې دغه شی ده. نو اجمالي خاکه د کتاب په ذهن کې کېنوئ، ان شاء الله نور تفصیلات به په خپل ذکر کوو بیا.